زه خو به په اردو کې خبرې نه کوم. تاسو اسلام آباد ته ضرور راغلي یئ، خو خپله پښتو به هم شاته نه یې پرېښودې، نو زه به درسره په پښتو کې خبرې کوم. نن به موږ د خپلو کې خبرې کوو. تاسو چې نن راغلي یئ خپل حق دپاره، نو زه درسره نن دلته کې ولاړه یم. دا یو خبره درته کوم چې تاسو ټول یو ځای او زه بل ځای، خو د حق دپاره دا میدان به نه پرېږدو. پښتنو نن سحر چې زه رالمه نو یو اواز اوچت شو چې دلته کې خو پښتنو کې بیا اختلاف جوړ شوی دی. ما ورته ویل چې پښتنو کې اختلاف نشته دی، تاسو یې مه جوړوئ. دا چې څوک سازشونه کوي او کوشش کوي چې دا تحریک چې کوم زمونږ د ځوانانو شروع کړی دی، زمونږ د مشرانو شروع کړی دی، حق دپاره شروع کړی دی، نو کوشش کوي چې دا دی کامیابه نه شي. نو پښتنو تاسو دا لوز وکئ چې دا تحریک به کامیابه و انشاءالله. دې کې به مونږ خپل اختلاف هېرو. او پښتنو دا تاسو چې راغلي یئ، دا دومره ستړي هم چې کړي دي، نو دې دپاره نه یئ راغلي چې ډیلونه به کېږي. پښتنو نو مخکې ډیل کړی دی، خپل حق دپاره ودرېدلي دي. یو بله خبره مونږ ته هر وخت کېږي چې تاسو پښتانه ډېر بهادر، ډېر غیرتي او تاسو به قربانیانې ورکوئ. تاسو قربانیانې ورکړي دي او تاسو به قربانیانې ورکوئ. نو زه د پاکستان نه تپوس کوم چې تاسو بې غیرته یئ. دا قربانیانې تاسو ولې نه ورکوئ؟ زمونږ بچي به نور نه قتلېږي، زمونږ بچي به نور وینه نه تویېږي، زمونږ دا در په در پښتانه به راټولېږي انشاءالله. دا چې کومې قبضې شوي دي دا به مونږ خلاصوو. یا پښتنو د دې غلامۍ نه به راوځو. یو طرف ته راته وایي چې تاسو غیرتي یئ، تاسو بهادر یئ، بل طرف ته راته وایي چې تاسو